الرحمن الرحیم باب مرجع النبی صلی الله علیه وسلم من الاحزاب 30 نمبر سبق ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام ولا د غزوه احزاب نه راپس کیدل و مخرجه الى بني قریظه بنو قریظه طرف ته تلل و محاصرته ایاهم غونه ارد گرد محاصره کول دی په باره کې دا باب ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام او صحابه څخه کله د جنگ احزاب نه واپس شو نو دو اسلحې وبسلې چېرې لکه جنگ ختم شوه ده. پیغمبر علیه صلات وسلام خپله سپۍ سترۍ لمبېدل وغیره هر څه وکړو. جبریل علیه صلات وسلام تشریف فرما شو او اسلحه یې په ځون اچولي وه پاسه نه. پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل زمونږ پرښتو خو اوسه پرې اسلحه نه ده کوزه کړې، ته څنګه کوزه کړې ده؟ پیغمبر اسلام ته ویلي شرط تلل دي. بنو قریظه طرف ته اشاره وکړله څه بنو قریظه باندې به تاسو اوس حمله کوئ، دو طرف ته وروځئ، دونه محاصره وشي. اصل کې خبره دا وه څه دغه یهودو یوه قبیله ده، مخکې یوه بله قبیله وه بنو نظیر، هغه یې مدینې نه وبسلي وه، غدر یې کړی او دوکه یې کړي وه، دشي ته دغو دوکه وکړه. پیغمبر علیه صلات وسلام څه کله مدینې کې اوسېدو نو یهودو سره منافقینو سره دا معاهده وکړه څه دې ځای کې موږ ټول په شریکه باندې اوسو، سره یو بل سره مو خپل دوستانه تعلقات وي، که څوک د موږ سره بهر نه جنګ کوي موږ ټول به میلیږو، د هغه خلاف به جنګیږو او خپل منځ کې څه غدر دوکې وغیره شرارت به نه کوو. خو دغو یهود بني قریظه موقع وموندله څه دې پرې کې کفار مکه راغلي دي 10,000 لشکر د رسې څه مونږ ورکې شرکت وکړو چې د مسلمانانو خاتمه وشي. خدای کارونه هغو ته خاصې شکست وشي، دوله غدر دوکه موف نشوله. پیغمبر علیه السلام ته فورا حکم میلو شو څه د اسلحې وبسلې ټیم نه ده، د کوزولې ټیم نه ده، یو بل دښمن تاسو دلته نسته، ماری استین ده، د لستوڼي مور ده، دې ته به تاسو ویر شئ. نو هغو طرف ته پیغمبر اسلام بیا خروج وکړلو، هغه خبره ښایي. دونه څه کله پیغمبر علیه السلام ارد ګرد محاصره وکړه، ډېر ټیم ورکې تیر شو، تر دې پرې علما لیکي 9 ورځې پورې دونه محاصره شوي وه. دو بیا ډېر راتنګ شولو، دو وله یو مشر هغو ته تقریر وکړو، 3 خبرې ورته پیش کړي چې یا خو پیغمبر علیه السلام باندې ټول ایمان راوړئ ای یهودو ځکه دا برحق نبي د موږ ته پاتې تورات انجیل کې دې ذکر شته، یا داسې یې وکئ څه ټول خپلې ښځې بچي مړه کئ، بېجګري سره ولړئ، ښه جنګ وکئ، یا هغو خاتم یا تاسو خاتم، ورسته د بچی ښځو فکر خو به نه وي څه غلامون شي یا به څه ورسره وشي. دریمه خبره ده سبا د هفتې ورځ د دعا سیې څه لکه دو جنګ نه کوي، رسۍ څه هفتې ورځې ورباندې حملې وکړو پاتې یې ګل شي. هغو تیل سره 3 وړه خبرې د نه منو، یو خو د سره ایمان راوړلې خبرې ده خواسې نه منو، بچي ویلې قاتل کو، ښځې ویلې قاتل کو. دریمه ده ته څه هفتې ورځې غدر وکړو، نه د شی نه شو کول، څه بیا څه کوو. آخر خبره دې ته لاړه څه یهود بنو نظیر څه کله دې ځای نه وتلو نو هغه نه مخکې د اوس که خزرج قبیلې والا دا درخواست کړی چې د الله رسوله دغو دپاره موږ ته یوه موقع راکړه، یو افشن به مو پیش کړو، هغه باندې د عمل وکړلی شي. هغه افشن دا پیش کړی شو چې دو د دې ځای نه جلا وطن کړلی شي لوړلو. همداسې ته بنو قریظه سره د اوس قبیلې تعلقاتو هغوی څه موږ دپاره یې اختیار راکړه چې موږ دو په باره کې فیصله وکړو. نو هغو په دې خبرې باندې راضي شو چې سعد بن معاذ رضی د مشر وګرځي، هغه کومه فیصله وکړي دا به دو ته پسند وي. سعد بن معاذ رضی الله عنه دا فیصله وکړه چې یهود بني قریظه کې کوم نرینا کسان دي جنګیون دي دا د ټول قتل کړلی شي، او کوم ښځې بچي دي مال دولت یې د د مسلمانانو تویر کړلی شي، مسلمانانو غلامان به ګرځي د ښځې بچي. نه کې 400 کسان څو د یهودو وله قتل کړلی شو، کاندې به ورته وکنلې هغه کې به 2 کسانو سار وروالو قتل کولو به ورکې، او صرف څه پاتې شوه یوه ښځه پاتې شوه، هغې د یو کس په قتل کولو کې لوس و، هغه یې ور قتل کړل، نور چاته یې څه ونه ویلو. اصلا دا خبره ده ښایي ده. وبه قال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثني ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق، کله پیغمبر علیه السلام د خندق نه راواپس شو، ووضع السلاح وسله یې کوزه کړله، واغتسل غسل او فرمیل، اتاه جبریلو، جبریل علیه السلام ته راغلو تشریف فرما شو، فقال وی فرمیل قد وضعت السلاح والله ما وضعناه، تو خو اسلحه کوزه کړه مو خو څه پرې نه ده کوزه کړې،
اخرج الیهم هغو طرف ته وروځئ. قال چې په الی این کوم طرف ته وځو؟ قال ها هنا واشار الی بني قریظه، بنو قریظه طرف ته اشاره وکړله. فخرج النبي صلی الله علیه وسلم الیهم، پیغمبر علیه السلام هغو طرف ته ورغلو. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن انس قال انس فرمای كأني انظر الى الغبار، مبدا گرد کتلو پچولو کې ساتوعا فی زقاق بني غنم، د بني غنم ولا کومي چولی دي کې بدا گرد پورته کېدو. موکي به جبريل دی جبريل علیه السلام شاهانه سورلی دی واجنه، دا په خپل شکل کې راغلو. خو د هغه له کوم ګردا مردا و اثاراتو هغه خلکو ته محسسیدو صحابه وته. حين سار رسول الله صلی الله علیه وسلم الى بني قریظه، ځکه له بنو قریظه طرف ته تلو نو دغه ولا ګرد و غبار کتلی شو. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب، احزاب پوریز بنی پیغمبر سن صحابه تو فرمایل چې ګوره مونږ دی بني قریظه طرف ته تلون کیو دی مزدګار للمنز ار سړی بنو قریظه ته رسوي. زنه کسونو بنو قریظه ته مزدګار المنز ورسولو، زنو په لیاري کې وکړل. صحابه ورګه اختلاف شولو، زنیل سدي خبره مقصد داستو بنو قریظه ته ځون ورسوي، مقصد دا ده. زنویل سنادي خبره دا مقصد نه، مقصد دا ده چې ځون خو زر ورسوي که منځ ټیم در باندې لیاري کې شو به لیاري کې ویل نه کې ځکه په خپل ټیم منځ راغله. دو آری و خپل عملو کو زنو بنو قریظه ته ورسول، زنو لیاري کې وکړل. صحابه حضرات دا اجتهاد پیغمبر اسلام ته پسند شو. یو بنی هم نکیر و تردید نه او فرمایلو دین معلومه شه څه اجتهاد شه کې دواړو طرف ته لیار کولوی سړي د پاره سنتیا پیدا کوي. لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه، هر یو کس د بنو قریظه ځای کې شو کې منځ پړاو کېلته دی وکی. فادرك بعضهم العصر في الطريق، زنو بني مزدگار منځ لیاري کې شو. فقال بعضهم زنو حضرت لا نصلي حتى ناتيها، ورا پرې خمونه کو څو پرې بنو قریظه ته نو رسیدلی. وقال بعضهم بل نصلي، بلکې مخ هم دلته کو. لم يرد منا ذلك، دا مقصد خانه او بس مسجد خو مخ ورسوي. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر اسلام ته دا خبره د صحابه ولا ذکر شوله. فلم يعنف واحدا منهم، ایو بنی تعنیف تشدید نه او فرمایلو، نه تشنی وکړه او نه نکیرو فرمایلو، بلکې د دوړو له تحسین وکړلو.